بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه زما عزتمن درونه خویاندو، امید ساتم چې ښه به الله مروغ او جوړ آباد ساتي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د الله په لاره کې راوتي یو، موږ خپل ذکر اسکار کوو، خپل عبادتونه کوو. ټیک ده که نه؟ ځینې خلکو ته تکلیف دی چې هغې قسم قسم خبرې کوي چې دیو دا چل کوي دیو دا چل کوي. نو کم خلک چې موږ سره غلطي پلطي خبرې کوي نو پهله خو هغې ته خواست دی چې هغې د سکرین مخامخ راشي او د هغې په زړه باندې چې صحیح که ښه او که بدی موږ ته دې وکړي، موږ به د هغې مطابق هغې له جواب ورکړو. ټیک ده؟ او کمنټسونه د دنیا خلک کمنټسونه کوي، لکه زه خو د چا کمنټسونه ګورم هم نه، ځکه چې دا ذلیله خلک دي، د دې نه هسې ټنشن جوړېږي. نو موږ په دې خبرو باندې غور نه کوو. خو زموږ سره چې کوم د جماعت کې ملګري راغلي دي دوی ته د کونو رنګونه کېږي، څوک ته سکرین شاټ رالېږي، څوک ته ویډیوګانې رالېږي، څوک ته رنګونه کوي. نو هغې عاجزانان ډېر زیات پریشانه دي. ټیک ده که نه؟ تاسو چې په کلو کې ښځې ګډوئ، ډمې ګډوئ، چراګان ګډوئ، ځان ته یې په غېږو کې کښېنوئ او تاسو هغه ویډیوګانې کوئ، کورونو ته وړئ، په هغې باندې فخر کوئ، تاسو د شرم نه درځي؟ موږ د الله په لاره کې راوتي یو، تاسو موږ پسې خبرې کوئ، تاسو له دا ښه ښکاري. الله م ذلیله کا، الله م په بچو دوا کوا، دعا ښه شی دی. اور عزتمند مسلمانان چا پورې خبرې نه دي پکار. موږ په هغه مبارکه لار کې راوتي یو. بل زما معاویه بای چې په دې لارې کې به هر سړی خبرې کوي، په دې لارې کې خو د الله نبي ته ټولو پیله وي، ته صادق یې، ته رښتونی یې، ته مؤمن یې، ټولو خلکو ته وي ته رښتونی یې وي. خو چې پیله قدم یې چوچت که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، نو خپل تره ورپسې ګرځېده، کوڅه په کوڅه وي دا لیونی دی، دا دیوانه دی، دا دروغجن دی، دا ساحر دی، دا جادوګر دی، هر څوک به څه څه نه وایي زما وروڼو. خو چا پورې خبرې نه دي پکار. او دا الله مبارکه لار ده. په دې لاره کې زموږ چې کوم ملګري امیران دي هغو ته کمنټس راشي، میسیج ورته راولېږي، وایي تاسو پر خلک دا وایي دا وایي. نو د الله نبي خو هر چا سره مینه کړل ده، محبت کړل دی. حد دا چې د الله نبي عنده سره هم محبت کړی دی، چې دی اړه ولا ابشي ولا چې دی نو تره 12 ټوکړې کړی وه، هنده پې خوله وهلې وه، ژړی ول جویلی و. نو موږ خو مسلمانان یو، بېشکه موږ انسانان یو، الله پیدا کړي یو، الله پیدا وکړي. زه خو دې خبرو سره عادت یم، خو زموږ د جماعت والا چې کوم دي هغې عاجزانان پریشانه دي. تاسو یو انسان ته پریشاني ورکوئ، یو انسان ذلیله کوي، دې تاسو څه ملاویږي؟ الله پاک په تاسو ذلیله کړي، الله پاک په تاسو رسوا کړي. ښه تاسو هغه خو خلک چې زه ګډېږم او زه شڼېږم او زه لنډې تنګې کپړې اچوم، په هغې باندې هم تاسو تکلیف وي چې نن د الله په لاره کې موږ راوتې، په هغې باندې هم تاسو تکلیف. تاسو چې ټوپۍ په سر نه، ټوپۍ په سر نه شي، ټوپۍ په سر وي، ټوپۍ په سر د انسان د انسان نه غلطیانې کېږي. داسې په یوه ورځ کې خو ظالم کېدی خو نه شمه، ورو ورو په ارام په ارام په ارام په ارام. ګوره مهرباني وکړئ چې الله تاسو ته د نیکۍ هدایت وکړي. د نیکۍ هدایت ته د نیکۍ ګناه الله م تباه برباد کړه، الله م تباه برباد کړه، کورم سارام وران شه، الله م په بچو باندې ودردوه، الله م تباه برباد الله د لارې میلمانو موږ به د هر څه ویډیو کوو. د ګډېدو ویډیو خو نه ده راغلي، د ګانې ویډیو خو نه ده راغلي. د خدای ظالمانانو چې د ګډېدو ویډیو راتله په هغې کې هم تاسو تنګ او که نن د ټماټرو ویډیو راځي په هغې کې هم تاسو تنګ. دا خو د دین د خلکو خدمت کوي، د الله د لارې د میلمنو خدمت کوي. زما عزتمند مسلمانانو د خدای دپاره شئ، نفرت مه کوئ، خبرې مه کوئ. ما خو خپل بنګله کور پرېښی دی، ما خو خپل بیډ پرېښی دی، ما خپل هر څه پرېښي د جنت په شان زما کور. ما له څه شي کمی تاسو له خپل خپل ګلاب په شان کور ما پرېښی دی، د جنت په شان محل ما پرېښی دی، خپل بیډ مې پرېښی دی، خپل آرام سکون مې پرېښی دی. دلته راغلی یم په دې ځمکو باندې په دې دوړو کې پروت یم. ولې؟ د الله لپاره پروت یم. دې مچان ته تاسو وګورئ. څوک کوي امیر والا وایي چې دې سترګې تورې کړه، څوک چاپي کو تاسو د خدای ظالمانو څخه مختصر دي امیرانو موږ له ویښته چونټۍ کړي دي، دې امیرانو موږ له چاپیانې کړي دي. د دې د برکته نن چې په دې ځمکه موږ ناست یو او دا پالنګونه ډر ډبل بیټونه پرېښو، دا د تبلیغیانو محنت دی، د دوی مینه ده. موږ خو هغه خلکو چې خپل پلار نه نږدې کولو، ځان ته خپل ورور نه نږدې کولو، خپل ماما نه نږدې کولو، واحد دا د تبلیغ والا دا شیخان دا ګیرو والا راله موږ ته الله خو کنې همیشه خلکو ګډېدو نڅېدو بوتلو غلطې کفرتې وي. نن چې دین کې موږ سره محبت کوي، که یو امیر صاحب موږ چاپي کوي، که یو تبلیغي موږ چاپي کوي، که یو تبلیغ سترګې تورې وایي، دا ګوره شیخ ته وایه چې ستا کارنامې ښه نه دي، شیخ ته وایه ته خپل د خدای ظالمانانو مینه وکړئ. د الله نبي خو هغه خلکو سره محبت کړی چې بربنډ طوافونه به یې کول. د الله نبي خو هغه خلکو سره محبت کړی دی چې د الله نبي پورې سپکې ویل دي، ګریوانونه یې وشلول دي، لوڼه یې ورته لایقې کړي دي. خو د الله نبي مینه کړل دا نږدې کړي دي زما وروڼو چې الله موږ ځان ته نږدې کړو، الله نږدې کړو. خبره مه کوئ عزتمندو مسلمانانو، دی خو د دین ویډیو راځي، د الله د محبت ویډیو راځي او په جومات کې
کې ویډیو راځي شکر وباسئ تاسو خوشحالېږئ چې نن ماویه بای ماشاءالله پخلی وکړو نن یې الوګان کړ خو د الله د دین خدمت کوي د الله د لارې د میلمنو خدمت کوي د هغې الټه دا خبره ده چې ستاسو روزانه ویډیوګانې راځي او ستاسو د ګډېدو نه ښه نه وه چې د دین ویډیو راشي د الله ویډیو راشي مینه وکړئ محبت وکړئ الله انسان سره محبت کوي او الله انسان ډېر خوږ پیدا کړی ډېر قدردان پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله فرمایي ما په ټول کائنات کې انسان شهزاده پیدا کړی دی دې لپاره زما وروڼو نفرت مه کوئ موږ د الله مخلوقات یو الله پیدا کړي یو الله طرف ته به ځو الله ته متوجه کېږو د دې امیرانو برکت دی نن که تاسو زما په سر باندې پټکې وینئ نن که تاسو موږ په دین کې وینئ که نن موږ د دین دعوت ورکوو زما د خدای په نوم قسم وي چې خپل پلار به راته بچی نه وي خپل رو به رانه نفرت کوو دې تبلیغیان رالو دا امیران رالو موږ ته د دین او د الله وښو موږ ته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وښو موږ ته جومات وښو موږ ته لمونځ اودس وښو زما وروڼو خدای لپاره شی مینه ورکوئ محبت ورکوئ او الله دې هغه خلک خوشحاله کړي چې څوک ښه کمنټس کوي او څوک بد کمنټس کوي هغو ته خدای هدایت وکړي ځکه الله دې تباه کړي الله دې ذلیله کړي الله دې په ټولو باندې برباد کړي الله دې په بچو باندې زما وروڼو ما ساروئ دې خدای قبول کړی دی الله د کوم ځای نه راویستی دی مینه ورکوئ محبت ورکوئ چې کوم ملګري دا میسیجونه کوي موږ ته نه کوي خو زموږ د منیر امیران تعجب کوي زه به تعجب په اسمه نفلونه به پسې کوم قهري ختمونه به پسې کوم پوه شوې که نه ویډیو